او تاسو چې پردو شو تلو تون خله الله وای کنه ټول کلیواله خلک یې کنه دا څه ګوره شاته چې مالک یې ګوره نو چې په پردو شو تلو باندې لوی کې دا ماشومان نو څه به حفاظت کی په پیګه کنه دا پردې شو تلو خو مې تاسو وی چې نور کمی کاتی کیږي الله دې پامان کې وسه نو دا حضرت احمد علی لاهوري کشف القبور مشهور راغلی حضرت مولانا عبید الله انور صاحب دا د زویو هغه نقل کړی دی یو ځل موږ دا مریدان چې چا دا پیران چې کله چا دامونه کینو دا مریدان زر راشي دا مسواک ته ونشي دا پټکی ته ونشي شاګردان راشي وی حضرت احمد علی لاهوري صاحب چاردان کو یو مرید یو شاګرد ورغی پټکی ته ونیو اسې د برکت لپاره په سر کې خود اسې چې سجل برکت لپاره په سر کې خود ګړ شو چې چغې وولو را پریوته به خوشا شو وی حضرت صاحب رحمان نکړي چې جوړ زمانہ پټکی دی پسری خریو سړی خو پټکی پسری خودلو چې سړی جوړ شو ته وی ولی وی چې څنګه مینه حضرت صاحب پټکی په سر کې خود خواته د میانی قبرستان دی میانی د لاهور مشهور قبرستان وی دا غي مړي را تخکار شو چې څوک په عذاب کې او څوک په تنعیم کې د نو تنعیم خو خره خو چې د ملایکې سره د لوی کوته کې چاله دې سن لروړي نو وای ته به سره چغي وخی او کنه به وخی وکنه نو چې د عذاب میولید نو ما چغه زکه واله د بزرګانو کله نا کله دا برکات راغلي نو حضرت عیسی علیه السلام دا روانو په یو قبر باندې کشف القبور کیږي نو یو مړی ولید الله تعالی ول عذاب ورکاو نو د مړی نه عذاب په سبا باندې لر کیږي دعا به وته کی حدیث کې راځي دا ما قبل چې می حدیث وي چې مړی له الله عذاب ورکول نو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شنه لخت قجوري راواغسته هغه دوه ځای په یو قبر کې خدا په بل قبر کې خدا د دې قبر د دې شنه لخت د برکت او د دې شنه لخت د ثنا او د ذکر د وجنه به الله تعالی د تخفیف القبر کوي نو چې په چا باندې پیښ وي چې مړی له ما زه یو ځل تلو ما کې دي چې تاسو هم تلوي په دې راځلو کې خبره غړا شو ویل یو سړی دی په قبر کې پیزاب کیږي تاسو خو چرته نه وېتلې څوک تللی وې نه وېتل په هغه زمانه کې وی الا یو سړی بجلی نیولې دی په قبر کې عذاب دی یاره ورو راځه چې ورلم د مدرسې نه د عثمانزو د مدرسه نه د دې نه دې طرف ته کوچیانو دې سره لاندې قبرو چې زه څنګه ورلم یو دنیا ولاړه زه چې قبر سره کېناستم یو غرض بشو دانه غرض بشو کنه دې قبر کې چې دا خور مې داسې وړقېده قسم په الله باندې قسم مې راته یو غرض بشو چې څنګه به غرض شو دا قبر خوره به داسې وړقېده زما دا غونی زیګ زیګ شومه داسې جنجال دی خلکو راته وی دا له اوس کم شو دا څه شو کم شو یعنې لاړ شئ تاسو دا کوچیان چې ډېره دي داسې کنده غونته کې تپوسو کې ویل که لسته کاله مخکې په دې کې قبر کې عذاب ورکړل کېده تاسو اورېدلي دي که نه دي نو خلک به درته راپاسي چې ما په دې خپلو غوږونو باندې د قبر د مړي هغه درزار په خپله باندې محسوس کو خو مولیان قاریان حافظان رالو نو دعاګانې وکړه تلاوتونه یې وکړه دغه عذاب الله تعالی لرک روایاتو کې راځي مور پلار ته چې کله لا اله الا الله وبخي نو دې سره الله تعالی عذاب لرکي یو روایت ته حدیث کې ضعف راغلی دی بلکې زما په خیال وضع ده خو روایت ته چې چا دعا او یا ذکرته لا اله الا الله او په مور پلار ته نو الله تعالی به ول جنت ورکی دی مړی له الله جنت ورکی مور پلار نه نفس مړی ته وبخ جنید بغدادي رحم الله یوزل ناستو او یو ولک متعلق خلکو د عذاب قبر د کشف القبور کیږي خنده ته کشف القبور کیږي یو سړی وسره خواته ناست هغه ته ویل زما د مور متعلق لک تاسو کا زما د مور متعلق لک سترګې پټې کسه چلی وای چې سترګې پټې کړې وای چې رستا مور له الله عذاب شروع کړی دی وای چې څنګه دا خبر او چې مور له الله عذاب شروع کړی دی جنید بغدادي وای ما په دې اړه کې او یا زره کرته لا اله الا الله ویلو هم ته په دې اړه کې ورو بخو دته مې ویل نه دي چې ما ور بخلې وی بیا وته مو وی چې تلک بیا کشف وکړه چې الله تعالی څه چل کوي وای چې سترګې پټې کړې ویره نه پیګم چې الله تعالی څنګه عذاب د دینه لرکو خو الله ته عذاب لرکړي دي وی ما ته دوه خبرې ظاهر شو یو خدای چې نامه مقوله صحیح ده او بل دا ده چې د الک کشف صحیح راغلی د دې نه خو یو ناشنا خبره تکو حضرت گنگوہی رحم الله تذکرۃ الرشید کې نقل کړی دی حضرت گنگوہی رحم الله د اکابرین دیوبند یو ډېر لوی شخصیت وی مزیدار خیستک فیو د خوږو اوبو کوي راغلی او د خاورې جامونو په هغه جام کې ولې چې اوبه راوړې خو چې څنګه اوبه راوړې نو اوبه ترخې وي چې څنګه خولې ته کې اوبه ترخې وي
بیا هغه اوبه توی کړې، بیا وله راوړئ، کوی خوب راغلی او هغه جام کې به یې چې واچولې هغه اوبه به ترخې شوې، بیا به اوبه ترخې شوې، بیا چې بل جام کې به یې واچولې نو اوبه به خوږې وي، او چې دغه جام کې به یې واچولې نو اوبه به ترخې شوې. نو مولانا ګنګوهي صاحب وایي چې یاره دا جام د داسې قبر د خاورې نه جوړ راغلی دی چې هغه له الله تعالی عذاب ورکوي. هله شا به دعا وکړې، نو تلاوتونه یې وکړو، دعاګانې وکړئ. د دعاګانو نه پس چې دې مړي ته وبخه، نو روایات دي یعنی قصص دي یعنی تذکرة الرشید لیکلي دي چې کله یې وبخو بیا پکې اوبه واچولې نو بیا پکې اوبه خوږې راغلې وې. پته ولګېده چې د بار خلکو د دعاګانو په مړي باندې کله ناکله اثر کېږي. درود شریف که دې وي ور وبخه، تلاوت که دې وي نو ور وبخه، اصل لا اله الا الله وي، اصل الحمد قل هو وي، دا ټول چې وربخي اصل چې دعا وکړه. حدیث کې راځي چې دعا د امواتو لپاره صدقه دې وکړه. ام سعد یو صحابیه هغه وفات شوه، بخاري حدیث روایاتو کې راځي. ابو سعد د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ام سعد وفات شوې ده او زما خیال و چې دې به څه د صدقې کېنه بشیر خان استاد دې به څه د صدقې امر کړی و، دې به څه د صدقې وصیت کړی و، خو د صدقې وصیت یې نه دی کړی. زه چې صدقه وکړم یو صدقت یې وکړه، خیر خیراتو پسې وکړه. وایي څه وکړم؟ په هغه علاقو کې د اوبو ضرورت و، ښه هر ځای کې به ګورې عقل ډېر ښه شی دی. ګورې زما په خبرو پوهېږې، مولوي ډېر ښه شی دی خو عقل ورسره د هغې نه هم ښه شی دی. څه مې وي تاسو به چې ولې فارسیوان وایي یک من علم را 10 من عقل، یو من علم لره 10 من عقل پکار دی. دا ولې اوس کو چېرته دې کلي کې څوک وایي چې یا الله پاکه زه به بهترینه صدقه کوم، او یو ملا راورغه، یو ملا ورته وایي چې ته به د ټولو نه اعلی صدقه څه کوې؟ اوبه به کوي به کنې. نو ستاسو خو چې زه وایم 2 پوټه کې کوي کنې، نو چې کور له بنیاد هم کنې نو ستاسو اوبه روخیږي. نو هر ځای کې یو شان صدقه نه وي. ګورئ په دې علاقو کې د کوي صدقه د اعلی صدقه نه ده. زما په دې خبره پوهېږې؟ په دې علاقه کې د دې 2 سیندونو په منځ کې کوم ځای کې چې بیلچه وښې اوبه روځي هغلته د کوي صدقه افضله نه ده. دلته چاله ډوډۍ ورکړه، دلته چاله د اوړو بوجۍ ورکړه، دلته چېرته جومات کې سیمټو لګوه، او چې کوم ځای کې بالفرض شاړه شه مومند جنسۍ ته لاړ شه هلته کیو که نه، یا یکغون ته لاړ شه، یا دویزو ته لاړ شه. دویزو ته زه تللی وم یاره وروره چې کوش وم، هسې نه چې دویزي پکې را سره ناست دي جګړه وکړي چې څنګه کوش وم. نه خویزو ته تللی وم، دویزو ته خو دا بله ورځ خویزو ته تللی وم یو 2 کاله مخکې چې څنګه کوش وم پړه مې خړه راغله. پړه مې خړه ځکه راغله چې د اوبو یو خو پکې د شین بوټي درک نو ما وې دا لا څنګه علاقه راغلی د شین بوټي کې پکې نو راغلی، یو پکې د اوبو درک نو راغلی. نو هغلته کې کوي کنې نو بیا دا د ټولو نه بهتر شی راغلی دی. نو دعاګانو سره کله ناکله الله تعالی مړو ته خیر رسوي. نو حضرت عیسی علیه السلام په دې میت باندې عذاب، او عیسی علیه السلام دعا کړه یا الله پاک عذاب ته لرکې. د پیغمبرانو دعا دا قبلیږي خو فوراً ضروري نه ده. زما په مسلو کې پېښه که نه پېږې نه ستاسو ملیانو خپله خوښه د انبیاو دعا قبلیږي. بصیر خان مولوي صاحب خو فوراً ضروري نه ده. کېدی شي چې کال پس قبوله شي، کېدی شي چې 12 کاله پس قبوله شي، خو الله یې قبلوي. و عیسی علیه السلام لږ انتظار وکړه، عذاب اوچته شو لاړه داسې، بیا چې واپس راتله نو د هغه مړي نه الله تعالی عذاب لر کړی و. عیسی علیه السلام وی یا الله پاک نو چې ما دعا کوله نه عذاب دې ته لر نه که، او اوس چې لاړم نه عذاب دې ته لر که څه چلو؟ و یاره عیسی علیه السلام د دې میت او د دې مړي یو ماشوم ری په کور کې نه پاتې شوی، او هغه وخت د تعلیم ته ورسېد، څلورمو کالو ته ورسېد. مور روچت کو ملا صاحب ته کېناو او د هغه زمانې مناسب کتاب الله که تورات و که انجیل و که زبور و د هغې شروع یې واچوله، او د هغې په شروع کوم بسم الله ده، نو چې بسم الله یې شروع کړه ما له ډېره زیاته حیا راله چې دې ماشوم زما په خوله به دې ماشوم په خپله خوله باندې زما نوملي او زه پلار له عذاب ورکوم، نو ما ته مناسب ښکاره نه شوه. د دې ماشوم د تلاوت د وجې نه مې د پلار نه عذاب لر کړی دی. ګور یاد سه ستاسو د دې ماشومانو د تلاوتونو د وجې نه به تاسو به مړي موږ به مړي. یو زمانه به داسې راشي د ماشومان به صرف پاتې په موږ به خاورې دلې وي. خو انشاءالله دا شاګردان که چېرته
خبرې دغه کومه خبره کیسې ویمه ګورې ښه زه کله د ګپ خبر وکړم دوی رانه خفه شي انشاءالله که دا شاګردان سم شاګردان یې نو دوا خو به راته کوي که نه انشاءالله هلکه مفتي صاحب دوا به کوي او که نه کوي هلکه عادل جان استاذ ته به کوي لکه بشیر خانه خو ته مې شاګرد دی په زړه زمانه کې مې ترته شاګرد پاتې شوی که څه کتاب دی ویلی وته نرجو یا دا خو ته ملا جامع نو وګوره بشیر خان استاد لاس خو به راپسې اوچتوی دا د ثناء الله خلیفة الاعظم صاحب راغلی دی پیراني پیر صاحب راغلی دی دا به هم لاس اوچتوي تاسو به هم په خپلو استادانو پسې لاس اوچتوی که نه دا ولې ځکه چې په خپلو استادانو پسې لاس اوچت کړې دا د دوی حق راغلی دی نو مونږ چې دا خوارۍ کوو د بچو سره چې تاسو کومې خوارۍ کوئ دا چې په دې غېږ کې پروت دی زوی دی که نه نو ګوره دا انشاءالله ستا دا نیت دی چې دا به الله غټوي دا به نیکېږي انسان دی جمدې نه پاتې کېږي کوسې او کوتیو دا به څه زمانه پس د دنیا نه ځو خو دوی به لاس اوچتوي چې یا الله زمونږ مور او پلار وبخې نو ستاسو څه خیال دی چې دا دعا کوي چې زمونږ مور او پلار وبخې نو دا به لوپر کړي که دا به نیک کوي دا نیکان بچي که دا خو به نیکان بچي دعاګانې کوي دا خو هغه بچي دعاګانې نه کوي چې هغه مونځ نه کوي دا خو هغه بچي دعاګانې نه کوي چې کوم لوپران ګرځي دا خو هغه بچي دعاګانې نه کوي چې دا خدای او د رسول میشق او مینه او د قانون د حدودو د شریعت خیال نه ساتي چې د قانون د حدودو د شریعت خیال ساتي نو دا بچي به انشاءالله تاسو ته دعا نو مونږ هم منډې ترلې شروع کړي دي د دې لپاره هم شروع کړي چې داسې کسان راپسې الله پاتې کړي چې مونږ پسې وروسته دعاګانې وکړي او تاسو هم کوشش وکړئ ګورې خفه کېږئ مخه کوشش وکړئ ډیر کوشش وکړئ اول ګورې په خپل عمل خلاصېدل دي ښه عمل مدیدار ښایسته وکړئ چې قبر کې دي کېدي الله تعالی او چې سترګو دې کولاویږي چې راته شامي او بحرایق پروت وي ګورې انشاءالله پوهېږې او که نه صاحبزاده چې څه راته پراتي شامي او بحرایق پر تالې پراتي چې الله بخلې ګورې ها چې الله نه بخلي نو شامي او بحرایق هغه کس له الله نه ورکوي چې شامي او بحرایق ته پروتي او مزیدارې خورې د سره ناستې وي او مزیدار غلمان د خدمت کوي او د الله کتاب د ته پروتي او تلاوت کوي او چې دو پاڼې تلاوت کوي نو وخت په ډېر زر تېر شوي او قیامت په قایم شوي او سیده به انشاءالله جنت ته دی او که نه عمل د خراب او الله دې په امان کې وساته بچي دې نیک عمل نو الله دې په امان کې وساته زنانه دې نیک عمل نه وي الله دې په امان کې وساته پخپله دې د خپل آخرت غم نو کړی الله دې سره زما په امان کې وساته بچو د پسې بیا دعاګانې نه کولې د مولا قاري د حافظ د جمعه سره د تعلق نو زما د مولانا عبدالوهاب صاحب الفاظ ډېر خوښ دي وی پھر قبر میں مشکل ہوگی دا الفاظ زورور الفاظ دي مونږ دا نه چې قبر کې بازار دي الله دې موږ په امان کې وساتي مونږ دې الله د قبر د عذاب نه په امان کې وساتي لیکن پھر قبر میں مشکلات ہوں گی په قبر کې بس شي مشکلات الله دې نه مشکلات نه سن الله مولا په امان کې وساتي دا په خپل عمل سره او دریما بس یو نقطه یا ځان کې راولې کار به جوړي مولیانو ته خفه کېږي امانه ما مونږ هم بعضې اوقات کله نه کله د الله د رضا لپاره کار نه کوو خو کوشش کوو چې د الله د رضا لپاره بشیر خان زده کوو یاره چې کینې او پاسې که ناست یې که ولاړ یې د نن نیت وکړې ښه د نن نیت وکړې که ناست یې که ولاړ یې که مونځ کوې که اودس کوې هسې خبره کوم که جګړه چا سره کوې نو هم د الله د رضا لپاره یې کوې ولې جګړه د کافر سره کوو که نه تاسو وخاندل د یو بل منځ کې جګړه درته نه یادومه د کافر سره به جګړه کوو که نه کوو جهاد به کوو که نه نو که هر څه کوې تاسو که جګړه چا سره ولې نه کوې خو چې د الله د رضا را ته دا ما دا هسې یو هفته خو تاسو زه دا کې دا د نن د سر ورځ بلې اتواره پورې تاسو دا کوشش وکړئ نن د اتوار ورځ د بلې اتواره پورې کوشش وکړئ چې هر عمل به د الله د زه به هم کوشش وکړم زه دا نه چې زه قطب صاحب راغلی یم یا دا نه چې قطب المطار راغلی یم زه به هم کوشش وکړم او تاسو هم کوشش وکړئ چې د راروانې اتواره پورې به خپل ټول عمل صرف د الله د رضا لپاره کوو انشاءالله کوشش کوئ که یاره زه د پښتنو خبره په دې ګیره داسې لاس راکاږي پوهېږې زه درته په دې ګیره لاس راکاږم زه تاسو یو هفته دا کوشش وکړئ چې ټول عملونه به د الله د رضا لپاره کوو که تا په یو هفته کې تغییر و تبدیل محسوس نه کړو نو راشه تنګیله او ماته بیا ګیله وکړه چې مولا هسې دې ډوز ایستلی وي او دروغ دې ویلي او د ما کار سم نه شو زما په دې خبره پېښ وې یو هفته کې به په تغییر و تبدیل پېښ یو هفته مې هم درته ډېر و قسم دې په الله قسم مې راته وخوړ
24 घंटوں کې په تغییر او تبدیل باندې پیښه چې هر عمل ناستا پاستا ولاړه درز غوبل دا صرف د الله د رضا دی کو او ته په 24 घंटوں کې په تغییر او تبدیل پېنه شنو مال راشه ماته ګیلو کا چې ما یو هفته عمل کړی د الله د رضا لپاره په اس نیم پیښه الله ور کار ان شاء الله برابر کی الله هم کارونه برابر کا د تکلیف او مصیبت نه الله تعالی په امان کې وساته د بچو لپاره یا وهاب یا وهاب یا وهاب یا وهاب وای زمانه اجازه ته او دا غي سره په دې اړه باندې الله الله کوي په طریقې نقشبندیه کې زمانه اجازه ته ټول ته په دې اړه الله په دې ځمانه وای چې الله پاک د تخلف پیدا کړی د جوه پیدا کړی دا او ذکر کوي چې الله 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 سل کنه چې سل کرته نی 50 کرته درود شریف وای سل کرته چې سل کرنی 50 کرته استغفار وای درې ودی په کوي ښه استغفار درود شریف او په دې باندې الله 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 وصلی الله علی خیر